کچره څوک نوم په بد او په سپکه باندې اخلي دا د مناظرو خبره نه ده، دا خوله به په سوک باندې څوک ما یو سړی راپاڅي بیا اودسه و هغه به وایي چې شیخ القرآن مړ و، ژبه یې داسې وه او مخ یې داسې و او خوله یې داسې و. سړیه پرېږده، انفن فی الماء و استن فی السماء. شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده هغه شخصیت و چې دا نن خلق د هغه شاګردانو ته پنجپیریان وایي. الجی دا پنجپیری دی، الجی دا پنجپیری دی. ته لغونې د هغه د خدماتو نه خو ځان خبر کا. شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده دا و څوک، دا څنګه شخصیت و، د څه شی کړي دي دغه سه مسالې چې امت پټی کړي، یهودم پټولې موجوده دور کې مسلمانو مولیان هم پټي، صرف د دې د پاره چې جیبونه او خېټې مړی کی، د خپل خېټې د پاره امت ټول مرتد او کافر جوړ ک او مسالې بیان نکړي. شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده دا د پنجپیر په کلی کې ثوابه کې یو کلی پنجپیر ورته وي، په هغې کې 1913 عیسوي کې پیدا شوی یو زمیندار خاندان کې. د هغه پلار مولا میا خمزاده پیر نو بلکې د هغه پلار زمیندارو. د هغه په کور کې 1913 عیسوي کې د پنجپیر په کلی کې پیدا شو. لاړو څه کلی کې بعضې کتابونه ووې او بیا لاړو د هغې نه پس مولانا نصیر الدین غرغشتوي چې ورته وایي لوی مشهور عالم تیر شوی دی، هغه نه دوره حدیث وکړ، هغه نه احادیث بخاری او مسلم ابو داود صحاح سته ته وی. بیا د هغه نه لاړ بابا غلام رسول انی بابا ورته وی ډیر لوی عالم تیر شوی دی. مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه انی بابا نا علم حاصل ک د علوم عقلیه او نقلیه، علم فلسفه او منطق دایته وی. بیا د دیوبند لوی سرخیل د موحدینو لوی سرپرست لوی موحد چې نوم یې مولانا حسین علی رحمه الله دی، چې د قرآن په فهم کې د هغه ځای ته علماء دیوبند کې ډیر کم خلق رسی، او هغه سړی چې هغه د علماء دیوبند هم ډیر لوی عالم او لوی استاد و. لاړ مولانا حسین علی رحمت الله علیه سره وام مچرا کې 3 کال تیر کړل. مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه هغه نه 3 کال تفسیر وې. بیا چې کله واپس راغې بیا نور استفاده یو زیبل زیو کې دوباره بیا مولانا حسین علی رحمت الله علیه لورغه. بیا بخاری او د مسلم او د ابو داود یو چند مقامات بیا د مولانا حسین علی رحمت الله علیه نه وي. بیا د هغې نه بعد مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه لاړ دیوبند ته. وړه خوله ده او خلک یو سړی به راولیږي څه چل دی پنجپیریان داسې او پنجپیریان داسې. یره جی پنجپیر مولا دا نه منل، پنجپیر مولا دا نه منل. یره پنجپیر مولا چې مړو هغه داسې و سړیا او 10 کوا بیا یې نوماله او 10 کوا بیا نوماله. هغه د دین د پاره کم خدمات او کم تکالیف برداشت کړي، لګي نوم واوره او لګه مطالعه وکا. ته د هغه قرآنی خدمات وګوره او چې هغه دیوبندیانو په څه کې شمارولو. بیا لاړ دیوبند ته مولانا اعزاز علی رحمت الله علیه مشهور شیخ الادب دی د دیوبند دارالعلوم دیوبند کې. بیا هغه نه سبقونه وې، دوباره هلته دوره حدیث وکړو او د ادب کتابونه مولانا اعزاز علی رحمت الله علیه نه وې. کله چې دی بیا فارغ شو نو د دیوبند علماو ورته مشوره ورکړه، ورته وی چې ته ډیر بهترین عالمی، تعالی بهترین فهم الله درکړی دی، قرآن و سنت کې تعالی الله پویا درکړی دا. مهرباني وکړه ته په د هندوستان کې پاتې شه، دلته تدریس وکړه. بیا مولانا محمد طاهر نور الله مرقده په هندوستان کې وا مدرسه دا منبع العلوم گلاوٹی ضلع بلند شہر، آغازے کی ضلع بلند شہر بہارت کی آغا یو څو کالا تدریسو کا. التے
علماء دیوبند شاگردانو ته کتابونه پڑھاو کړل. دا هغه شخصیت ته نن به یو بیا ودسه سړی را پاڅي او افسوس دا دی چې آغا نن یتیم دی. دا به ووایو د پښتنې څوک نشتا. عام به یو سړی ګرځي په بازار کې هغه به وایي چې شیخ القرآن چې مړو العیاذ بالله د مرګ په حالت کې مخ داسې و جبه داسې وه او د پښتنې بیني. اے سړیا چې ته د شیخ القرآن نوم بیا اودس اخلي ویریږه د الله نه چې اسنه الله پاک دې په قبر کې او په حشر کې تباہ او برباد. دا هغه خلق دي چې لوی نمونه او لوی کردار دی. بیا مولانا محمد طاهر نور الله مرقده چې تاسو د پنځ پیر په نوم باندې پیژنې هغه لاړ مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه ته. مولانا عبید الله سیندی نوم ته تشاور پاتاله پته چلېږي چې څوک. مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه نه د شاه ولی الله کتابونه ولوستل. کچره ته شاه ولی الله او داغه کتابونه نه پیژنې نو زه تعالی و رساله خیمت تقریر دلپذیر په نوم باندې واړه غونته رساله دا شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلې دا اردو کې. کنن زمانه کې یو مولا د دې اردو رسالې مالا ترجمه او تشریح وکړ بولې انعام ورکړ. اردو کې رساله دا ان شاء الله په څوک نه پويږي. نو مولانا محمد طاهر نور الله مرقده مولانا عبید الله سیندی لورغه او هغه نه د شاه ولی الله رحمت الله علیه کتابونه او د هغه علم ته حاصل ک. بیا د هغه نه مدینه منوره ته لاړ. مدینه منوره کې مشهور عالم د حدیثو اورم عمر بن احمد هغه نه بخاری وغیرہ مسلم کتابونه بیا ولوستل. سوچ کوه چې د څومره لویو خلکو شاګرد دی. بیا د هغې نه پس چې کله د دومره لویو علماو نه دا شرف تلمذ حاصل که دیوبند کې هغه د گلاوټ منبع العلوم کې تدریس وکړ. بیا استادانو له درخواست ورکړ چې مهرباني به وي زه خو دې له نه یم راغلی چې زه د تنخواګانې وګټم زما دی یو نوم وي عزت دی. زما په کلی وطن کې شرکیات دی عوام تباہ کیږي. الته د غیر الله په نوم باندې ګډان او پسانه لالیږي. الته زیاراتونو کې بدکاری کیږي. الته پیران چې دي یا میاګان او باچان چې دي هغه د خلکو د ښځو بې عزتۍ کوي او هغه علاقه کې شرک او د بدعت دوره ده او د عوامو مالونه او غلې او د عوامو پسونه او ګډان او نقد پیسې دا د غیر الله په نوم باندې ټول ورځ خرچ کیږي او مليان او پیرانی تی خوري. مهرباني وکړه مال اجازت راکې چې زه لاړ شم او خپل وطن کې سر خلکو باندې ویني کم زخمی کم خیر د تکلیفونه د تیر کم خو د خپل علاقه عوام د بيدینه او د مليان او د پیرانو د ظلم نه اخلاص کم. تحصیل د علم نه پس راغې هغه د پنځ پیر د علاقه نه د شرک او د بدعات او د جهالت خلاف یو لوی تحریک شروع کړ او اراده دا وکړه چې زه د الله کتاب د خلقو ته وایم چې د خلقو د الله کتاب پرې خیره. د بخاری درس شته مدرسو کې د مسلم شته د خلاصه ویلې کیږي رشید البیان ویلې کیږي د رحمان بابا کتابونه ویلې کیږي خود قرآن درس نشته. او په هغه زمانه کې نن نشپته کاله مخکې په دې ټول ملک د قرآن درس نو که څوک دا وایي چې د پنځ پیر شیخ نه مخکې دا چا شروع کړی دی نو دا سړی بس زیاتې وکړي. دا هغه قرآن دی چې کلم شیخ الهند محمود حسن د مالټا جیل ته لاړو او هغه ځای نه چې کله راووته نو هغه دا ویلي حسین احمد مدني و غالبا کاغو وی علماء دیوبند ته چې ما د جیل په تنهایانو کې سوچ کړی دی چې درس قرآن عوامو ته شروع نشي نو دا د انګریزانو دا کم عادتونه چې مسلمانو کې دي دا نه ختمیږي. اغ دیوبند نه شیخ القرآن د عبید الله سیندی او د مولانا حسین علی او د مولانا اعزاز علی صاحب په اشاره باندې راغه پنځ پیر کې درس قرآن شروع کړ او د پنځ پیر کلی ته د وام مچرانا لوی عالم شیخ القرآن والحدیث جامع المعقول والمنقول علماء استاذ العلماء محقق زمان
آغا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ پنجپیر تراوست او د پنجپیر پکلی کی حسین علی رحمت اللہ علیہ دریش پیو کی او حغزے کے د درس قرآن افتتاح مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اکڑا بیا د دعوتو د توحید د پارا چکلتلو خلق تیداوی چھ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری دا زمنگ د علماء دیوبند جانشین دے دے بدیزے کی دا اللہ کتاب بیانی او تاسو د دے ملگرتیاو کے او د وطن دیر علماء پنجپیر تا راجم شیو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ لی دو او دا ملاقات تا دا پاکستان علماء ملاقات لترسیدل شیخ القرآن مولانا محمد طاہر شاگرد دیو نو هغه دی ټولو علماو ته دا نصیحت وکړه چې زما دا شاګرد دی تاسو یې ملګرتیا کوئ هغه بیا مسله د توحید شروع کړه نو کله چې د توحید مسله شروع کړه هیله اسقاط باندې خبره راغله علماء دیوبند هیله اسقاط ته بدعت ویلی دي او زمونږ ستاسو علاقو کې کېده نو د هیله اسقاط متعلق وی چې علماء دیوبند دې ته بدعت ویلې دي او دا شرعي اصول باندې نه فدیه دا او نه هیله دا هیڅ شی نه دی دې کې خلاف شروع شو د خپل استاد د شیخ القرآن مولانا نور الله مرقده خپل استاد مولانا دین غرغشتوی هغه د خلاف ودرېده د شاګرد خلاف ودرېده خو لیکن مولانا محمد طاہر پنجپیری د استاز پروا و نکړه ځکه چې یو طرف ته دین و بل طرف ته استاز و یو طرف ته الله و بل طرف ته استاز و یو طرف ته رسول و بل طرف ته استاز و نو استاز یې وغورځولو هېڅ پروا یې د استاز و نکړه هغه کتاب ولیکلو مولانا محمد طاہر نور الله مرقده الانتصار لسنت سید الابرار د خپل استاد خلافی کتاب لیکلو او کلک مقابله ته ودرېد بلاش مقابله وشوي خو شیخ القرآن شاته نش شرک ته شرک وي بدعت ته بدعت وي واچولې شو پدې کې خپل علاقه کې تړون ورته وشو وی چې کچا مولانا محمد طاہر پټانګ 10 روپے جرمانه به اخلو دا ډېره ګرانه خبره وه د ټانګي کرایه 6 پیسې وه یا 4 انې وه او جرمانه 50 روپے وه شیخ القرآن یوې ټانګې ته وخته نو د ټانګې والا زیړ شه او هغه ورته وایي چې هلکه ټانګه بوزه که نه ګاډی ډک دی هغه ورته وایي چې یاره استاد جي خفه کېږې به نه موږ باندې 50 روپے جرمانه ده مهرباني وکړه ته کوز شه شیخ القرآن کوز شو دی به ثوابیله بیا پیدل راتلو نن به یو سړی راپاڅي بیا اودسه و هغه به وایي چې شیخ القرآن مړ و ژبه یې داسې وه او مخ یې داسې و او خوله یې داسې و سړیه پرېږده انفن فی الماء و استن فی السما خو ما درته څه ووې وارثان نشته صحیح موحدین نشته کنی بعضې خلکو سپږمو کې به یې پړي اچولي وی چې سړی خو لږ خیال وکړي بیا مولانا محمد طاہر نور الله مرقده یوازې د شرک و بدعات او د علماء په میدان کې شهسوار نو بیا حاجی تورنګزئی صاحب فقیر اے پی صاحب دا چې کله د انګریزانو خلاف صف آراو دی علاقه کې ټولو مولیانو د انګریزانو لاسونو ته اوبه اچولې دا څومره دا لوی لوی پیران چې دي سیدو شریف تے او پلانکے بابا دے او پلانکے بابا دے نمونه بین اخلم دا باباگان پیر بابا پندو بابا فلانے بابا دا ټول د انګریزانو ټوټوانو کا ما تاسو ته ویلي وو چې پیر بابا او پندو بابا د ورمړ بابا جی حاجی روشن پیر روشانه چې ورته وی د دې وجلو ته اداره لګلیو پیر بابا کارو نکړې شلاړ او دا پندوراغه وربړ بابا جی په خلکو شهید ک نن دی ولی دی ورمړ بابا جی اړو څوک پیژني نه دا د انګریزانو ټوټو تاریخ نه مسلمان نا خبره ده جانډه پکار ده دویله خر خخ کا او ګمبت په جوړه کا جانډه په لګوا خلک ته نتاوی لوی شیخ القرآن لوی عالم دی او زه کی خخی خو چې ګمبت او جانډه ور باندې نی وی دا پنځپیره او دې ورکه چې ورکوي نو بہرحال تورنگزے بابا جی
او فقیر اے پی د انګریزانو خلاف ولاړو، مولیان ټول په انګریزانو پسې روانو. شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نورل رحمه الله هغه چې دی هغه د تورنګزی بابا او د فقیر اے پی سره ملګری و. د هغې په وجه باندې دی بیا جیل ته لاړ. جیل کې ډېرې شپې تېرې کړې. دا ختم نبوت چې دا نن خلک پې دکانداری کوي، دې ختم نبوت کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه مجاهدانه کارنامې کړي دي. یو د مولانا کارنامې، مولویانه کارنامه دیتا وی چې زه د میز خوا کې ناست یم او دا وایم پلنې کافر دی او پلنې مسلمان دی او پلنې پسې مونځ نه کېږي. یو دا بغیر د بارودو ډزي دي. یو د مجاهدانه د جهاد پته ور باندې د ګرځېدلی دی او ختم نبوت کې کار کړی دی. نن نوم هم نشته او ختم نبوت نه د جمی انګار جوړ دی. هر سړی وایي چې دا زما پلار فتح کړی دی. بیا د جمعیت اشاعت و توحید و سنه بنیاد چې کله کې ښودلی شي د مولانا حسین علی رحمه الله وفات نه پس، بیا دومره د مقبولو د ټول پاکستان په علماء دیوبند کې چې د هغوی د طرف نه د صوبه سرحد خیبر پختونخوا امیر د جمعیت اشاعت و توحید و سنه جوړ شو. بیا په څه وخت کې اختلافات راغلل علماو سره. دا چې په مسله باندې به چا سره اختلاف راغی پروا به د چا نه کوله، کتاب و سنت ته به کتل. نو بیا د هغې نه د جدا شو، ځان له دلته اشاعت و توحید و سنت تنظیم دلته د خپل امارت اعلان وکړ، دا تنظیمي د پنجاب نه جدا. بیا هغې نه رستو شیخ القرآن مولانا عنایت الله شاه بخاری رحمت الله علیه راغی، دا تنظیمي یو که او د کل پاکستان امیر وګرځاو. دا هغه شخصیت ته چې د کتابونه لیکلي دي، کتابونه لیدل غواړي. یو د کتاب لیکلی دی الرساله علی المصافحه، دا د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده کتاب دی. یو د النشاط من حیلت الاسقاط، یو کتاب لیکلی دی اصول السنت لرد البدع، یو کتاب لیکلی دی الانتصار لسنت سید الابرار، یو کتاب لیکلی دی العرفان فی اصول القرآن، یو کتاب لیکلی دی نیل السائرین فی طبقات المفسرین، یو کتاب لیکلی دی البصائر للمتوسلین باہل زخیم کتاب دے، یو کتاب لیکلے دے ارشاد الانام فی ترک الفاتحة خلف الامام، یو کتاب لیکلے دے ضیاء النور، یو کتاب لیکلے دے حقیقت مودودی پنم باندې. بہرحال ډیر کتابونه لیکلي دي. خراشه علماء دیوبند تا په دیوبند کې یو رساله چاپ کیږي په خوانه دیوبند نمبر نامه ده. د دیوبند نمبر پر رسالو کې د دیوبند مشهور تلامذه او مشهور علماء او د دیوبند مشهور تصنیفات پکې ذکر دي. په هغه رساله کې ټولو نه ممتاز نوم د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده دی او په هغې کې د شیخ القرآن باقاعده د کتاب نومونه راغلي دي چې دا سمت الدرر د دیوبند تلامذه او د علماو اعلی کتاب دی. نن یو سړی راپاڅي څه چل دی پنجپیریان دیوبندیان نه دي او ته ډېر لوی دیوبند دی چې دا اودس طریقه نه درځي. بهرحال دا خو ما درته ووایي چې شیخ القرآن یوه نامه وه، خو پردونه څه ګیله ده، پردونه څه ګیله ده. وہی چت تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ کر چلتے ہیں ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں. اس اپردی خلق خود لگے دل شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده په نوم باندې بعضی جمعتونه مسجدونه جوړو او د وخت د تیرېدو سره د هغه نوم ترې نه لرې که د بل چا نوم یې پکې اخپلو. ولې د سوداګرۍ نیت دی. ما درته ووایي هغه د داسې یو جماعت
اشاعت توحید و سنت دا سے پالنه کړی دا دا سے تربیت ور کړی دی چې کچری دا سے لوی لوی خلق د بریلیانو چې لوی سړی یو ځای تراشیل تناسته وکي نو دا هغه ځای نوم کېږدي تکیه شریفه څه چل دی دلته پلنکي بزرګ ناسته کړې ده موږ موحدین یو موږ د پنجپیر نه تکیه نه جوړو دا د موحدینو کمال دی دا د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده تربیت ده چې موږ د هغه ځای نه درګاه نه جوړو چې بس هغې له سجده لګو چې دلته حسین علي ناسته کړې ده اولو بس دی زینه سي نه الحمدلله موږ د قرآن هغه تربیت چې شیخ القرآن زمون کړی دی نو خبره مې دې پورې کوله چې شیخ القرآن هغه سړی دی چې دا مسالې هغه بیان کړي دي قرآن کې دا مسلې چا بیانولی شو مولیانو ور باندې درخواست وکړه ډي سي ثوابت یې پیش کړ نن موږ باندې خل درخواستونه کوي ډي سي ثوابت هم پیش کوي نو موږ په حقیقت کې د شیخ القرآن وارثان موږ یو الحمدلله نو هغه ډي سي ته پیش کړ تا نه ډېره جړه کوي وایي جي پاتې سي چې څه وایي ما څه کړي مولیان پاڅېده دغه دي و هغه دي و جي دغه ځای کې سکات دغه ځای کې سکات جي دغه شر و هغه شر هغه پاڅېده د قرآن دغه آیتونه وایي انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله دا د نظر د غیر الله مسله هلته وچړله او د ډي سي ورته غوږ نیولی داسې لاس کړي هغه چې څوک د مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علیه نوم په بده او په سپکه نه اخلي کچرې څوک نوم په بده او په سپکه باندې اخلي دا د مناظرو خبره نه ده دا خوله به یې په سوک باندې څوک ماته کي